سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته څنګه یې سهار مو په خیر په مزو کې ټپ ټاپ لیدونکو نن بیا د یو بل خوندور اپیسوډ سره ستاسو په ټي وي سکرین باندې ستاسو کورونو کې موږ میلمانه یو او آیپیډ زما مخې ته پروت دی ستاسو ډېر مزدار میسیجز راغلي دي هغه به زه په خپرونه کې شاملوم کوم چې زموږ واتساپ نمبر دی د هغې د لارې او زموږ چې کوم ایمیل اډرس تاسو ښکارېږي د هغې د لارې چې دی تاسو موږ ته میسیج رالیږلي نو نن به زه پروګرام کې سره د دې چې ما سره میلمانه دي هغې سره به ګپ شپ لګوم ځینې ټاپکس دي هغه به ورسره ډسکس کوم خو ستاسو میسیجز به هم نن پروګرام کې شاملوم نو تاسو پروګرام تر اخره پورې وګورئ او د دې نه علاوه تاسو کولی شئ چې زموږ کوم سوشل میډیا هینډل تاسو په سکرین باندې ښکاري دا وخت تاسو هغې باندې زموږ فیسبوک پیج د هم پښتو ون انسټاګرام او هم پښتو ون یوټیوب چینل دی هغه ډېر زیاته مهمه دی چې تاسو فالو کړئ ځکه چې کله هم زموږ د په خیر پښتونخوا اپیسوډ هلته اپلوډ کېږي او تاسو نه په ټي وي مس شوي نو تاسو هغه کتلی شئ زموږ ټویټر اکاونټ دی د هم پښتو ون او ویب سایټ هم دی هغه هم تاسو کتلی شئ لیدونکو تاسو داسې کولی شئ چې چای یو کپ ځان سره راغستی شئ او په خیر پښتونخوا ته کښېږدئ ځکه چې په خیر پښتونخوا کې تاسو ته میلمانه لرم انسان چې دی بشر چې کوم دی هغه الله تعالی ته ډېر زیات خوږ دی ځکه چې دا ویل کېږي چې د اویاو میندو نه زیات الله تعالی چې کوم دی هغه د خپل بنده سره مینه کوي چا سره بنده سره نو نن زموږ پروګرام کې به موږ په بشر باندې خبرې کوو په انسانیت باندې به خبرې کوو هیرا سره هم ډېر مهم ټاپک دی چې هغې باندې به هم خبرې کوو او سنان هم پروګرام کې شته چې هغه به نن موږ او تاسو د رباب زده کولو کوم یو سبق راکوي کوم یو لیسن راکوي هغه به موږ ګورو خو دا وخت زه غواړم چې ورکوټې شان دمه والم واپس راستانه شو په خیر پښتونخوا دمه ویلکم بیک په خیر پښتونخوا ته ښه راغلی لیدونکو چې سړی ډېر ستړي که نه او په سر دی چې یو کپ چای وڅکي ځینې خلک کافي څکي ځینې زما غوندې قهوه څکي نو چې وڅکي نو ویله ایله مې مازغه ټکور شو ایله مې مازغه په سکون شو داسې میوزیک چې کوم دی نو هغه هم چې اکثره سړی واوري نو ډېر ورسره ریلیکس شي صحیح د هغه ډېرې خبرې چې هغه انسان نشي کولی په خوله باندې هغه سندره واوري هغه د هغه میوزیک د هغه شاعرۍ د لارې چې کوم دی هغه د خپل زړه خبره چې کوم ده هغه وکړی شي نو د میوزیک خبره کومه ظاهره خبره ده ما سره یو پیکیج دی سنان چې کوم وي هغه موږ سره وي په دې پروګرام کې او هغه هر هفته د هغه خلکو دپاره چې هغه رباب زده کول غواړي نو هغې ته یو سبق ورکوي نو ټاټ باره کې راځئ چې نن په ټاټ کې نور څه نوښت راولي څه زده کړه موږ ته ښیي سنان خان راځي چې دا پیکیج وکړو السلام علیکم ډیره مننه نجیبه تیر لیکچرز کې مونږ څه ډسکشنز کړي د ټاټ په باره کې ما تاسو ته 10 ټاټس لیکلي وو پای کې بلاول بهروي بهرو کلیان مختلف کافی ټوډي کماج مختلف ټاټس وو نن مونږ د ټاټ بهروي په باره کې ذکر کوو بهروي مې ځکه سټارټ کې شروع کړه ځکه چې پښتو زموږ په پېښور کې بهروي زیاته یوز کېږي او په پښتو غانو کې هم چې کوم میدانی غاني یا زیاتر کم فوک سندري نو میکسیمم په بهروي کې ویلې شوي دي نو ځکه د بهروي نه به سټارټ کو زموږ خلک هسې هم بهروي ډېره خوښوي بلکې په ټوله دنیا کې بهروي داسې یو راګ دی چې دې ته ایورګرین راګ ویلی کېږي مطلب که هر ځای بهروي پیش شي نو هغې یو جدا اثر لري که نه مطلب یو ډېر ښه لګي په هر قسمه کلچرز باندې د هر کلچر د انسان لپاره خو د دې نه مخکې زه تاسو ته څه بیسک خبرې کوم چې د یو راګ چې کله مونږ زده کوو یا د هغې نوټس مونږ زده کوو نو د هغې څه بیسک څه ټرمینالوجیز دي سمپل زه تاسو ته هغه وایم یو دی ارو نو ارو امرو زم سره بیا راځي دا دوه بیسک داسې خبرې دي چې یو راګ چې کله تاسو پرفارم کوئ نو دا تاسو ته پکار ده چې دا شیزونه تاسو ته د دې معلومات لازمي
ځکه چې تاسو ته که اروح امروح نه پته نو بیا تاسو ته د هغه تاسو بیا نشئ غږولی، که غږولی هم شئ خو د هغې نشاتو تاسو ته کانسیپټ نه پته یا نوټس تاسو ته نه معلوم. اروح سمپل ascending order of سرګم ته وایي، مطلب سا رے گا ما پا دا نی سا دې ته وایي اروح. نو ascending order راځي لکه سا رے گا ما پا دا نی سا. امروح د دې اپوزټ descending مطلب واپس چې په تاسو راځي لکه سا نی دا پا ما گا. نو دا دوه خبرې بیا وادي سموادي جتی نور داسې ډیپ کانسیپټس راځي. نو فی الحال ایز ا بګینر تاسو صرف په دې ځان پوه کوئ چې اروح څه ته وایي امروح څه ته وایي. نو اوس زموږ سره ټاټ بیر وي اروح څه ده، زموږ سره سا رے گا ما پا دا نی سا خو کومل ټول کومل نوټس سا او د پا کومل تیور نه وي. زموږ سره رے گا ما دا نی دا کومل نوټس دي او واپس هم سیم نمبر اف نوټس دي. داسې راګونه هم چې په اروح کې ډفرنٹ نوټس یا کم نوټس او په امروح کې ډفرنٹ نوټس او سیوا نوټس یا یو شان هم کېدای شي لکه 15 نوټس هم کېدای شي، شپږ هم کېدای شي، 15 او شپږ هم کېدای شي، خو نارملی و کېدای شي. نو هغې ته موږ سمپورن وایو. نو بهروي یو سمپورن راګ دی چې په اروح کې هم 7 نوټس دي او واپسۍ کې هم 7 نوټس دي. نو راځئ چې اوس رباب کې دا څنګه وي. اوس زه تاسو ته په رباب کې پریکټیکلی ښیم. لاول خو دا ده چې کله هم تاسو یو راګ کې پریکټس کوئ یا پکې څه ګانا غږوئ چې د هغې تاسو ته یو خو نوټس سیټ آف نوټس پته وي، خو لازمن خبره ده بیا چې په هغې په تھرو تاسو رباب هم پوره ټیون دي، مطلب د هغې چې کم نوټس دي د هغې مطابق تاسو خپل بچي لکه دا سمپیتھیټک سټرنګس ټیون کوئ لکه سا رے گا ما پا دھا نی سا رے گا ما پا سا. په دې طریقه تاسو خپل بچي به د دې سره ټیون کوئ د رباب بچي. او کم چې زموږ سره نوټس دي لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره سا دی، اولنی زموږ نوټ چې کم فرسٹ سټرنګ دی اوپن دس از سا. نو سا بیا رے گا ما پا دھا نی سا. بیا هم واپس سیم نوٹس باندې به موږ واپس راځو امروح. نو سا نی دھا پا ما گا رے سا. دا سمپل سرګم دی، دا ټول کومل نوټس دي. کومل نوټس دی ته یا فلیټ نوټس دی ته ویلی کېږي. او دا زموږ سره په لس ټاټسو کې یو ټاټ دی بیروي ټاټ. او د بیروي ټاټ بیروي راګ ما تاسو ته وایي ځکه ټاټ غږیږي نه، ټاټ صرف تاسو د ګایډنس لپاره وي چې دا نوټس دي سیټ آف نوټس 7 نوټس د آیډنټیفیکیشن لپاره زموږ سره ټاټ سیسټم وي. بیا راګ چې دی راګ لږ ډیټیل شیز دی، مطلب هغې کې تاسو کمپوزیشن زده کوئ لکه اوس بیروي چې دی نو بیروي چې تاسو زده کوئ یو خو چې بیروي راګ سرګم موږ څنګه زده کوو نو د دې بیروي راګ سره به تاسو داسې کوئ لکه دوستي چې یو انسان د بل انسان سره دوستي کوي نو تاسو به یو قسم فرینډشپ کوئ د بیروي راګ سره. اوس فرینډشپ څه طریقې دي چې په دې راګ به ځان پوه کوئ. پوه کولو اسانه طریقه سمپل دا ده چې تاسو به دا راګ اورئ په یوټیوب کې واورئ، په هر ځای کې تاسو دا راګ واورئ. په دې راګ کې چې کوم کمپوزیشنز دي هغه هم اورېدل پکار دي. نو دې کې د پښتو به زه تاسو ته ووایم فیمس کمپوزیشنز دي لاړ شه پېښور ته، بیا زموږ سره مستې منګې بر وړی دی. دې کې زموږ سره ډېر شی لکه راشه جانانه هغه کمپوزیشن دی، وګوره ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم خیال محمد استاد ویلی. دې کې ډېر شی لکه ملټیپل کمپوزیشنز دي، پښتو پکې ډېر کمپوزیشنز دي زموږ سره پکې نور هم لکه د کم ټرکش اوس ریسنټ یو ډراما مشهوره شوه ارطغرل، نو د هغې میوزیک هم په دې کې دی، په بیروي سکیل کې جوړ شوی دی. نو دې کې مختلف دا کمپوزیشنز چې دي دا ټول تاسو اورېدی شئ او هغې مطابق تاسو په دې باندې پریکټس کوئ. اول به دا تاسو مطلب ایز ا لسننګ پریکټس به هم دا لازمن خبره ده چې تاسو ته اول په مایند کې راشي نو بیا به تاسو دا پلی کوئ. اوس د دې سرګم پلی کول ساده تاسو سا رے
गा मा पा धा नी सा लावल تاسو خپل رباب ټیون کو داغه څنګه چې ما تاسو دا سمپیتھیټکس وي بیا دا دوه چې کوم شاتار سټرینګز دي د دې ذکر مونږ الریډي کړی هم دی دا یو اولنې چې کوم شاتار دی دا د سا سره ټیون کیږي سا تاسو کوم نوٹ ته اولنې سټرینګ د دې فریکوئنسي به تاسو په ټیونر کې وګورئ دا د ای فلیټ یا ډي شارپ ته ملي کیږي دا به د دې سره میچ شي دوه منې به د پا سره نو دا ستاسو رباب د هغې مطابق ټیون شي نور دې کې پریکټس دا ټیکنیکس دي پلټې ورته ویل کېږي پلټه دا وي چې هم دا سیم سرګم تاسو په مختلف طریقو باندې غږولی شي لکه که زه سا رې ګا ما پا دا ني سا سا ني دا پا ما ګا رې سا غږوم نو زه داسې هم غږولی شم چې ایچ نوٹ زه دوه ځل غږوم لکه سا سا رې رې ګا ګا ما ما پا پا سا سا هر نوٹ دوه ځل بیا هر نوٹ درې ځل تاسو به دا کوشش کوئ چې هر نوٹ خپل ځیګې خپل आवाज کمپلیټ کړئ مطلب یو نوٹ نیم نه پاتې کیږي او هر نوٹ له تاسو ایکول ټایم ورکوئ چې هغه نوٹ کمپلیټ شي بیا 3 نوٹس سا 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 رے 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 گا 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 پا 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 دھا 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 نی 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 سا 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 بیا دغه شان واپس دې سره به تاسو دای چې د راګ سره به فیملیئر هم دا به تاسو لازماً په دې کې واورئ لکه مستې منګې بر وړې لاړ شه پېښور ته راشه جانانه وګوره ته ماته ستا نظر کې څنګه ښکارم او ملټیپل کمپوزیشنز دي لکه یو زه تاسو ته پلی کوم مستې منګې بر وړې ده دا هغه سټرکچر مطابق یو سانګ شو مستې منګې بر وړی دی دې کې داسې نور هم تاسو سانګز غږولی شئ او پریکټس وکړئ په دې او انشاءالله نیکسټ لیسنس کې به بیا نور چې کوم زم سره ټارټس یا فیملیز دي هغې باره کې به ذکر کوو مننه نو لیدونکو د سنان د پیکیج نه وروسته زه غواړم چې ورکوډ شان دمولو ځکه چې زموږ پروګرام چې دی هغه لا داسې روان دی لا جریان لري نو ورکوډ شان دمولو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ
ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو کله چې مونږ دنیا ته وګورو خپل چاپېریال ته وګورو او داسې ډېر ناحقه کارونه داسې ډېر ظلم داسې ډېر خبرې کارونه انسانان مونږ وګورو نو مونږ وایو چې دا دنیا بیا هم قایمه ده چې د دونه بدۍ نه باوجود هم نو دغه بدۍ کې داسې ډېر ښه خلک هم شته چې هغه فلاحي کارونه کوي هغه د انسانانو دپاره کوي هغه د بشر دپاره کار کوي او دغه یو وجه ده که چېرته کې دا دنیا ولاړ ده نو هغه د ښه خلکو د وجې نه ده او ښه خلک زموږ او ستاسو په چارپیچل کې دي په دې دنیا کې دي او اوس ما سره دلته په پروګرام کې چې کوم میلمانه سي هغه د بشري حقوقو د وزارت هیلپ لاین مشر دی محمد کاشف کمال. ستړي مشئ. تاسو ښه یې جنسیت ښه دی؟ شکر الحمدلله. سر تاسو د کوم سره تعلق دی؟ زما بیسیکلی یو خو د پېښور اوسېدونکی خاص د پېښور نه کلمو 400 ده عثمانزی 400 عثمانزی خاصه نو وړکواله او ایجوکیشن مو پېښور کې شوی که په عثمانزی؟ جی بالکل زما والد صاحب اګریکلچر ډپارټمنټ کې نو مونږه پېښور ته شفت شو د شروع نه اسلامي کالجیټ سکول پېښور کې ما میټریک کړی دا وینه او اسلامي کالج نه مې بیا ګریجویشن کړو بیا پېښور یونیورسيټي نه ما خپل لومبه ماسترز انټرنیشنل ریلیشنز کې هغه ته ما کړو دي. صحیح نو آیار چې اکثره خلک کې نو غي دا وایي چې راکاغي به ډیپلوماټ او دې طرف ته برازي نو تاسو بیا بالکل دغه سوچ یې ځکه چې د آیار چې کم سبجیکټس دي او کې کم میټر دی هغه چونکه هغه ډیر واسټ دی نو چې دا سی اس اس سو کوي نو هغه ته ډیر اسان شي زمونږ هم دغه خواهش وو خو بیا زه پکې فارچونیټلی انفارچونیټلی آی وینټ ابراډ بهر ته لاړم نو چې واپس راغلم زه سی اس اس لپاره لګورې شوی وم او جی نو په دې وجه ما نکړو خو مین وایل زه چې دینو د شروع نه د خلکو سره تعلق د خلکو خدمت کول هغه زما خوخو زما یو شوق بچپن نه او په دې وجه یونیورسيټي کې په ما باندې مرګرو خدای خدمت خوار نومي خو خدمت خوار او جی ای وجه دا وا چې I was a regular blood donor ما تقریبا 60 پلس ټایمز چې دیش په تو نزيات خلکو ته ما خپل پرسنلی بلډ ورک کړی دی او په سونو کسانو ته مونږه ارینج کولم دا هر چا سره چې سم مسله و منډه تړلم والا as a student exactly نو په دې وجه چې چاته و یونیورسيټي کې سم مسله و نو زما لخت به ریفر شو چې تاسو راشئ نو هغه شی چې دی هغه بیا اتفاقاً د الله په فضل ما چې یونیورسيټي نه کله زه راغلم زما سی اس اس ته راځو خو زه اتفاقاً د سوشل ډیولپمنٹ سېکټر ته راغلم او چې بس هغه میونیولو د یو نشي چې د خلکو په کار راځي د خلکو لپاره هلې ځلې کوي منډه وکړي او څو خوشاله شي او کس تکلیف نه روباسي چې څوک خوشاله شي دا غي چې کومه سټیسفیکشن ایون چې ما به کله بلډ چاته ډونیټ کو ما تاسو یو نشه غونډه شي چې ما به کستو قتل ما به ویل فیل کوي هغه خدای یو کس دغه ته بلډ ضرورت ته نو هغه صرف په بلډ مې ټکی دي شي جون دي بچ کی دي شي دوايانې موایانو مې نه نو چې تاسو چاله بلډ ورکې وینه ورکې او تاسو په وساتت ز ټول ملګرو ته ما چې خدای ته ګوره ا دې نه یریږم ما خلکو لور ځي خلک اکثر بلډ چې وي کمزوري بشم ما کې وینه کمې او زموږ پښتانه لګیریږي ډېر په دې باندې نو ما به چې چاته وینه ورکړه نو ما ته یو دننه یو فیلینګ راغی چې د دې سړي جون ما بچ کړو نو زه اوس پراودلی وایم چې ما شپې تونه زیاتو کسانو ډایرکټلی جوندونه بچ کړی دي او د دې نه غټ سټیسفیکشن او فیلینګ بل نه او الله تعالی ما په ډیرو ځایونو باندې کتلې چې دا غي اجرم خلکو له پاګه ټایم ورکی تاسو بهر لاړو نه سونه ټایم هم تیر کړ ما بهر یو 15 کال تیر کړو جی هغه ته مې ایجوکیشن وکړو بیا زه واپس راغلم بیک ان 2006 زه واپس راغلم بیا هم د سوشل ډیولپمنٹ سېکټر کې زه انټر شوم ایجوکیشن سېکټر مو مختلف ان جی او سره مې تاسو خو د دې مخکې ان جی اوز لایف سره تاسو سورونه خويندې خپل مونږه جیز کور کې ټول نه کشر یم زما ماشاءالله 15 خويندې دي او یو مرور دی او زه په کې اخیری اوم نمبر وم لکه شانت نیازبینو مو لک خپل نو دا کوم چې خان چې نیازبینو نه بیا ځکه چې د خدمت کول یا هغه سوشل ویلفیر دا کار کول ډیر ګران دی بالکل دې د لپاره ځکه چې زمونږ ته په ملک کې داسې لا پلیټ فارم نشته داسې اداري خاص نشته چې لګا اساس سپورټ شنو هغه ظاهر خبره چې هر چیز به په خپل کې هغه ته بلډ ډونیټ کې چا د لپاره سب هیلپ ته پاره سيزونه څه دوايا نشته کې نه به څه خپل ګرځي کنه نو هغه نه به څه نه جاته څه کې لکه دا ته مونږ وی چې د کور نه ماته سپورټ ملو
ما تاسو ته چې کشر وم نو په دې وجه ماته د لیبرټي و چې ما نه ایکسپیکټیشنز کم کنه ها نو ما کولو لاس سره چې دی کنه نو ټایم مم ځای کول شو او ټایم په کارم راوستې شو چې څنګه زما نو آیار مو په خپل خو سلیکټ کړو کنه جی بالکل زما اصل کې زلک لټریچر اورینټډ کس یم خجی نو زما د انګلیش لټریچر اردو لټریچر پښتو لټریچر دا ډیر زیات خوخو او انفورچونټلی زما ماسترز چې دی نو هغه لټریچر کې سم هاو اډمیشن ونه شو انګلیش لټریچر کې نو بیا ما آیار ته سویچ شوم او ډیر زیات انټرېسټینګ سبجیکټ دی زه خو وایم چې ټولو خلکو ته دا اسې کرنٹ افیرز وغیرہ چې دي کنه د سره ځان ان ټچ ساتل پکاري چې زمونږه د یعنی د پیور ساينسز چیز دغه نه کومه ډیر ښه شی دی خو هغه انسان لږ محدود کی د سوشل ساينسز چې کمی کنه که بی اټس آی آر اټس لټریچر ایون لټریچر چې دا تاسو خلکو ته نږدې کوي فیلینګز تاسو چې دی اغری فاین کوي سوسایټي باندې معاشره باندې پوي اوکې د بشر سره چې کم تعلق ته پاغه باندې تاسو پوي چې د یو بر سره کنیکشن سره تړون سره ورسره ها نو دغه ایون چې د پیور ساينسز ولدي غي تم زه دا ریکمند کوم چې کم از کم کله لټریچر ګوره کله د اخبارونه ګوره دا څه حالي ځلې ځینې خلک زموږ د لک سنسټیو زیات نو موږ خبرونه یا د غزیر په نه ګورو چې هغه موږ باندې ډیر زیات ځکه چې موږ داسې خبر نه ګورو چې باندې زمونږ د خشي کنه نو زنه داسې چې زمونږ باندې ډیپریشن راولي بالکل راولي جی او چې کم د سوشل سېکټر کې کار کول ولا خلک دي کنه بشري حقوق والا نو زه دوی ته همیشه ریکمند کوم چې تاسو هر شپږ میاشتې پس خپل کاونسلینګ سیشنز سایکالوجیست سره وکړئ ځکه چې موږ د مخې ته داسې کیسې راځي چې تاسو یقین وکړئ چې په جړام شو پکې سهار براته یو سشي چاره لګلی نو ټول ورځ په دغه سوچونو کې بیا ګرځو ځکه انسانان یو کنه زړه مو نرم دی نو هغه ته خپل کاونسلینګ ضرورتي خو د سره زه دا وایم چې کوم د شوتر مر پرنګ سر په شګو کې ورکو پټی کو کنه دم حل نه نو هغه حل نه دی تبه دنیا سره ځان ساتي چې د خلکو ته پته چې موږ کوم اړخ روان یو نو دغه د پر ضروري او ټول غټه خبر تاسو کنه چې لکه ته سوسایټي باندې پوي شي او جی ته په بشر باندې پوي ته په انسانانو باندې پوي نو بیا وتا ته پته چې ته ډیل څنګه کنه ډیل څنګه کنه چې مخ کې شوی دي کم خلک څنګه ډیل کړی دي د اغه اثر سو او کومه ډیل کو داسې په کمالات نو هغه لایف په ځان ته د نور د پاره به هم آسان شي دا تاسو بیا چې تاسو ویلي چې سټوډنټ لایف نه تاسو انوي په دې فلاحي کارونو کې نو اول چې تاسو افیشلی جوائن کو جاب شروع کو هم چرته شروع کو څنګه پہلا جاب زما خو ایجوکیشن سېکټر کې خجی زه یو پرایویټ یونیورسيټي و په پېښور کې خجی نو هغه سره ما جاب جوائن کو بیا زما سیکنډ جاب چې دی نو هغه یو انټرنیشنل ان جی او و هغه ټایم کې اسرا نامې سره اسلامیک ریلیف ایجنسی هغه دویش ملکونو کې دغه افیسز سب افیسز هډ افیس دغه سودان کې نو هغه کې مونږ کار کولو هغه د افغانستان او پاکستان لپاره کار کولو نو دغه هډ افیس کې ما کار شروع کړ سباره کې باغی زیاتره کار کو هغه کې زیاتره هغه ټایم چې کم کار روانو نو تاسو ته پته چې زمونږه خوږ ملک افغانستان کې ډیر غټ جنگ چلیدل ډیر ماشومان چې دینو هغه پکې دغه شویو یتیمانان شویو ډیر خزه پکې کونډه شوی نو دغه کونډو یتیمانو لپاره هغه ډیر زیات کار کول هغه ټایم مونږ باغی ته پیکیجز ورکول هغه ایجوکیشن د تعلیم نور سیزونه دغه به مخته کول بیا ما وطن ویلفیر سوسایټي په نامه باندې اورګنایزیشن خجی هغه ما جوائن کړو هغه زموږ د پښتنو ډاکټرانو یو جوړ کړی ډیر بهترین اورګنایزیشن ها او جی نو وطن پنوم هغه کې دیٹ واز د فرست برن سنټر ان پاکستان ان پرایویټ سیکټر دا سوي چې کنه اوس وځي چې د کینسر نه بعد د دې علاج د ټولو نه مهنګا ترين علاج دی صحیح ده دغه ډاکټرانو خدای دې ورلا ډیر ژوندونه ورکړي ډیر ښه کسانو پکې آی ډونټ نو تاسو پالیسي مطابق زموږ غشتې شم کنه یس وای ناٹ دومره نه سیدلمو ډاکټر جلیل افریدي ډاکټر شفیق یو نیم اټ الله دې جنتونه ورکړي رحیم الله یوسف زای صاحب دې زموږ په بورډ اف گورنرز کې ټیک شو دې ټول خلکو به هلي ځلې کولې پیسې به را یو ځای کولې ډاکټران مو پکې سرجنان یعنی بهر به په هغه وخت کې بیک ان 2002
چې بهر به کم پروسیجر دوی په 20 او 30 هزار کې به کېدو د اپریشن پروسیجر کې به اکثر کاسمیټک سرجری انوالو نو هغه به دوی دلته فری کول او د هغې دپاره دوايانو کې به هم کنټریبیوشن کول او د خپل سکلز نه علاوه او ډېر ښه کار پکې روانو بلډ ټرانسفیوژنز به هم کېده او ډېر بهترین جدید ترین مشینونه دوی ارینج کړي د بهر ملکونو نه په ډونیشن باندې کنه او اکثر به د خپل جیب هم پکې پیسې ورکولې ډېر خشته کار روانو سم هاو اوس لکه مو د مخکې لږ شانتې هغه اپریشنل نه دی د څه وخت نه خو زه سلوټ کوم دا خو چې د پرایویټ دغه د نو ګډیر چې ګورنمنت دی باندې لکه دغه واغې څه فاینانشل کرایسس راغ نور شیزونه نو هغه اپریشنل پاتې نشو خو زه دغه ټولو ډاکټرانو ته ستاسو کیمرې په وساتت باندې سلوټ کوم چې کم کم ډاکټرانو په دې کې کار کوي ډاکټر ناصر سعید صاحب او ډاکټر امین صاحب نور پکې بل ډاکټرانو دا ډېر ضروري ځکه چې څنګه تاسو ویل کنه چې د خلک چې وسو زیغې د پر خاص هسپټل به څنګه تاسو دغه کې دا هسپټلز خو نه دی په کار چې بند شي کنه خو هغه چونکې په پرسنل دغه باندې روانو کنه فندینګ باندې ډونیشنز باندې نو هغه سسټینیبিলিټي یا مخکې تل لک شانتي ګران خاغي نه بعد بیا جی نو خو ډیره مداغي کار کړو ډیر خشته کار کړو او زه اوس هغه وخت یادوم چې موږ له باغ تاسو یقینو کې چې کم کس سوځېدلی کنه او چې کم تکلیف کی او بیا دا غینه پس چې هغه ته کمی مسلې جوړیږي فزیکل او دا بدن کې کنه د خپې دومره غټي غټي شي الیفنٹ فیټس ورته وي نور مسلې ورته جوړ شي چې هغه سکین ټول سوځېدلی هغه به ته جراثیم نه بچ کې د مچ نه بچ کې د ماشي نه بچ کې د ګند نه بچ کې دغه خلک چې پراتی او تاسو ورته ګوره کنه نو their life is living hell او دغه خلکو چې بیا او اکثر غریبانان خلک سوځي ولې چې هغه سره ګیس نه دغه نه پدې باندې لرګو باندې پدې باندې ورونه بلې لوپټا وګدا یا چولی په کلو کې زموږ چې څنګه یې صادر یا چولی په کور کې غټه لوپټي هغه اون خلی اور واخلي نو بس وزیدل هغه سره به د علاج پیسې نه وي دا ټول څه باغل ته کېدل فری او هغه خلک په کې روغ شو ډېر په کې روغ شو نو هغه به یو ډېر خشته غوندې فیلینګ بیا دین پس تاسو بل جاب او جی د دې نه پس بیا ما ایجوکیشن سیکټر کې او نان پروفیټ سیکټر کې این جی او سیکٹر کے کافی مختلف ځایونو کې انټرنیشنل این جی اوز کې لوکل این جی اوز کې خویندو کور حجرا بیا د ایشیا فاونډیشن امریکن بیسډ این جی او هغه کې مختلف دغه تاسو د خیبر پختونخوا د ماشومانو جی د مینس کې 2011-12 کې زه کے پی چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر کمیشن د ماشومانو د لپاره یو کمیشن جوړ شوی دی اوسم شته هغه کې ما جاب کړو هغه کې به مونږ د ماشومانو چې د خیر ښېګړې کارونه کول چې کوم آوټ اف سکول ماشومان به یا ډراپ اوټس به هغه د پاره نور دا په سکول کې دا وهل ټکول یا په مدرسو کې د حواله سره او نور د ماشومانو چې څومره د فلاح او بهبود کارونه هغه به هغه کې کمیشن به کول او سم کوي کمیشن اوسم شته یو کوي لګیا دی ولې چې تاسو د بشري حقوقو د وزارت سره چې کوم د هیلپ لاین مشر یې زه ول غواړم چې موږ خلک له پدې باندې چې بشري حقوقو خو موږ نو موریدل هم دي خلک د بشري لکه تاسو کوم ته ایکسپلین کوي چې بشري حقوقو یعنی څه پاغي کې څوک راځي کم حقوق راځي ګوره جی اول د سره خو خبره دا چې څنګه نامې نه واضحه ده بشر کې خزم راځي سړیم راځي ماشوم راځي د ترانسجندرز چې دي دام پکې راځي هر یو کس هر انسان چې دی هغه بشر کې راځي دغه حقوقونه چې کم دي دغه حفاظت کول چې دا بشري حقوق دي زه تاسو ته آسان وایم دا که په دوه درو الفاظو کې ویل غواړو نو لایف لیبرټي اینڈ ډیګنیټي د ژوند حق ورکول د ازادۍ حق ورکول او دغه ډیګنیټي یعنی دغه سیلف ریسپیکټ چې کم دی چې هغه نه متاثر کیږي هر هغه کار چې هغه د دریوانو خلاف زی نو د مطلب دا شو چې هغه د بشري حقوق متاثر کیږي که تاسو زنانه او زه تاسو ته په دې بیس باندې دلته په پښتون کې کمتن خاطر کوم چې نه تاسو زنانه تاسو دومره دغه نه بس ټیک ته نو تا تاسو د بشري حقوقو خلاف ورزي ده که تاسو زنانه او په دې وجه زه ته وایم چې ته سبق نه وای بس میټریک دیو کو اوس په واده کو کنه او تاسو سبق ته شوق وي
نو دا تاسو د حقوق خلاف ورزي ده که تاسو زنانه او تاسو ته چې د کور کې وي چې ما خو په ډیر زیات سبق نه جيبي باندې ویلو بس ته ټول دغه موکړو اوس یې واده کوو نو کور کې د رونو لوي د جیدات پاتې شي د باندې خو خپل خرچ کړي تعلیم هم په کړي د اسه په کړي څنګه چې خلک وي او تاسو لمغه په جیدات کې صدر نه کو چې کوم دین او قانون در کړی ده دا تاسو د حق خلاف ورزي ده که تاسو وادي تاسو نه پکې د پوسو نشي دا تاسو د حق خلاف ورزي ده یو ماشوم ده دا دغه بنیادی حق ته انډر آرټیکل 25 ا چې هغه ته بنیادی سبق ورکې تعلیم به ورکې ٹھیک شو د 5 تر 16 سال پورې ته هغه ته 5 کالو کې داخله او هغه ته تعلیم ورکې کغه ته تعلیم نه ورکې دا دغه ماشوم د حق خلاف ورزي ده دا رنګه هغه خلک چې کم په سوجه جسمانه معذوره شکار دي څه کم دي کنه اغه لکه د پراپر د جون تیرولو وسایل نه ورکې نو دا د غي حقوقو خلاف ورزي ده مثلا تاسو دا بلډینګ ده ټیک شو د ک لیفت نه وي یو معذور انسان بدل ته بر څنګه راخته نشره خته یا د دې لپاره سپیشل ریمپس پکاري نو ته دا شي زونه بایلا ک بلډینګ جوړې ک بس دغه کې هغه کې د اکسیسیبিলিټي ساتي ځکه چې هغه ته اکسیسیبিলিټي پکار ده چې هغه یو انډیپندنت جون تیر کې انډیپندنت لیوینګ ورته مونږ وایو دا انډیپندنت لیوینګ یو معذور انسان ته ورکول چې دی هغه کداغه خدای مکا سترګې نشته نظر نشته د لاسونو کې مسله د خپو کې مسله د هر څه چې دا خدا به تو ورکه دا هغه بنیادی حقوق نه دي ټیک شو هغه ته سکلز ورکه چې هغه لایف تیر کې صحیح ته د ترانسجندر د خبره مو چې دا خبر دغه بشر دی د هغه حقوقونه بارک لګ مونږ ته چې هغه ترانسجندر حواله سره خو اوس په د لګ وخت کې زمونږه د بشري حقوقو وزارت چې کم دی نو ډیر زیات کار وکړو د دې لپاره یو بلم پاس شوی دی چې ترانسجندر رائټس 2018 بل ورته وي هغه د غیلان چې دینو د دوی لپاره به پروټیکشن سنټرز جوړیږي چې کوم چاته مسلې اکثر تاسو ګورئ دا غریبانان چې دلته وجلی شو هغه ته ظلم ورسره شو اخوا دا چلو چار چاپیره هاوجی ډیر د عجز خلک دي دا کنه او چې څومره عجز دي نو هغه ورسره ظلم اکثر کیږي نو دوی ته الټرنیټ ورکول چې دوی دا کم دا فنکشنز یا محفلونه چې کوي چې د دینه لګ بایزت روزګار ورته ملو شي دغه لپاره دوی ته سکلز ورکول دا هر څه پغه کې موجود دي د دوی لپاره کوټه کې خو بلکې دا اوسنی حکومت چې دی نو دا کله چې صحت کارت اجرا وشو نو ټول ترانسجندر چې چا شناختی کارت باندې لیکلیو نو هغه چې دی هغه کې ټول ناول انرول کړل چې تاسو صحت چې دی چې کم از کم د دې د غم نه تاسو خلاص شئ چې تاسو ته صحتي مسلې بیا دلته پیمز کې چې دی نو د دې لپاره سپیشل بیډز الوکیټ شو زموږ د منسټری په وینا باندې سپیشل بیډز الوکیټ شو چې تاسو یې دوی چې راځي ځکه دوی ته پرابلم دی چې زنانو وارد ته زیږي ورته یې ولې د سړو وارد ته جزي نو دوی ته مسلې دوی د پراغل ته سپیشل بیډز الوکیټ شو ټیک شو دا چې نور هاسپټل سره خبره روانې دي چې تاسو ترانسجندر څه په خبر کې مشته چې تاسو ترانسجندر د سپیشل دغه ورکه ولې اکسپټ کې چې دی موجود دی په دې دنیا کې ټیک شو او څنګه چې موږ نور زموږ د معاشري صدا دا یو بشر د انسان دی د چې دی نو د دم حقوق دي د مونږه حق ورکو صحیح نو د دې لپاره ډېر زیات هلې ځلې رواني دلته اسلام آباد کې اوس یو ترانسجندر پروټیکشن سنټر هم جوړ شو او د قانون لاندې نور هم جوړیږي نو ان شاء الله را روان وخت کې چې دی نو تاسو ګورئ جی په 2019 کې جنیوا کې 20 کې کنه دلته د پاکستان یو ترانسجندر لاړه اغلته د یو ان کې پاکستان ریپرزینټ کو دنیا کې چر یو ځکه دای نه شوی غټو غټو ملکونو کې چې کم تم غړي ترقی یافته او ډېر اوپن مایندډ وایي هغه ترانسجندر شدا شي از MPhil qualified person یعنی په کالجونو کې سبق خولې دي یونیورسيانو کې سبق خولې دي دا چې بل د نایب نامه ده هغه په جنرال الیکشن کې ولاړه واغې د هاورډ یونیورسيټي په کې سبق ویلې دي او دلته لګیا د مختلف یو ان مشن سره کار کوي دا چې نور بل ډیر دي نو کله دله مونږ لار ورکو کنه او دې کې پوتنشل سره ټالنت پکې ستوي او مخکې شو یو ریسپیکټیبل طریقې سره خپل ځان د لپاره روټه ګټلې شو خپل کار مختوړې شي تاسو هیلپ لاین لري د بشري حقوقو لپاره دا هیلپ لاین چې دا 24 غنټه کار کوي دا څنګه کار دی باره کې راته لګوي دا فری دی کنه کال 2015 کې دا زمونږ کم بشري حقوقو وزارت چې دی نو دوی یو هیلپ لاین کولو
اصل کې د دې هیلپ لاین مقصد دا و چې اکثر هغه خلک وکټمز چې ورته موږ کوم وایو هیومن رایټس وکټمز خلکو ته دا پته نه چې قانون موږ ته کم ځای کې پروټیکشن راکوي او زموږ لپاره څه قوانین جوړ دي نو اکثر کاغي بیا تانې ته ځي بل خوا ځي نو اف آی آر غلط درج شي کمزور درج شي نور شیزونه نو دا ضرورت محسوس شو چې خلکو ته اویرنس ورکول دي د خپل رایټس حواله سره قوانینو حواله سره نو دا یو هیلپ لاین 1099 په نمبر سره چې کوم ټوټلی فری نمبر دی ټول فری نمبر دی چې تاسو سره په موبایل کې پورا پاکستان نه تاسو چې هر چرته نه کال کوئ که یو پیسې هم نه تاسو په موبایل کې نو کال وکړي ٹھیک شو دا هیلپ لاین اسټابلیش شو موږ پکې یو ایم آی ایس ډیټابیس جوړ کو چې هغه کې موږ سره ټول ډیټا ای که فیوچر کې څوک په کار کول غواړي پالیسی لیول باندې دغه باندې چې موږ سره وایلیشن بیس ډیټا موجود دی د دې مین مقصد دا چې هغه وکټم دوه مقاصد دي یو دا چې د قانون حواله سره آگاهي ورکړي شي تاسو کول وکړو تاسو وایي چې را ما سره دا مسله کیږي زه څه چلو کوم نو موږ تاسو ته بیا چې قانون کم دغه درکې دی کې تاسو لا نو هغه ته موږ ایکسپلین کوو چې قانون موږ له اختیار راکړي چې دا تاسو دا قانون چې دی د دې لاندې تاسو پروټیکشن دی دا مسله و دې لاندې حل کیږي بیا دویم کار دا دی چې کین کیس تاسو وایي چې را زه خو سنیم خبر چې پولیس سره بس څنګه او پولیس یا ما سره لګیا دی دغه نه کوي مرسته نه کوي هیلپ نه کوي نو بیا موږ ریفرل کوو متعلقه اداره چې کومي ضروري نه چې پولیس دې ډېر ادارو ته راځي نو موږ متعلقه ادارو ته ریفر کوو ټیک شو دا دوه زموږ بیسیک کارونه دي او زیاتره کیسونه پولیس سره متعلقه وي نو پولیس سره زموږ ډېر ښه ماشاءالله انټریکشن دی سلور وړو صوبایي پولیس ادارو سره او ماشاءالله چې کله ورته موږ ریکوست کړی دی نو هغه ډېر ښه طریقې سره هغه ریسپانس څنګه ملاوي اکثر دی وایي چې لکه موږ هیلپ لاین باندې کال وکړو پته نشي کله په اکشن اخیستل کیږي دا څنګه دی اصل کې جی خبره دای چې اکثر اوس چونکه رو اویرنس د هیلپ لاین حواله سره زیاتېږي بعضی ټایم زموږ پروموشنل پروګرامونه رواني په دغه کې په ټي وي باندې په اخبارونو کې نو بعضی ټایم موږ کالز ډېر زیات شي نو موږ هم هغه مرو چتولی شو چې څومره زموږ غلطه هیومن ریسورسز دی نو کله نه کله دا وشي چې موږ اوچت نکړی شو کال خو هغه کې بیا موږ دا بندوبستي خېده چې 2 منټه پس هغه ته موږ وایو اتوماتډ میسیجي چې تاسو خپل مسله ریکارډ کې موږ ته ها هغه خپل اډیو ریکارډ کې موږ ورپسې کال بیک وکړو ټیک شو خو زموږ کوشش دی چې څومره پورې موږ نه کیږي موږ هغه پورې میکسیمم کالز هم واخلو میکسیمم کالرز هم او دا هیلپ لاین چې کوم دی باندې ترانسجنډر ماشوم سړی خزه ټول په کال کولی بالکل ټول په کال کولی شي صحیح او کوي امراته صحیح ماشومانم کوي زنانم کوي ګوره جی زمونږه پاکستان چې دی کنه نو و بین الاقوامی و نه 11 بین الاقوامی کنونشنز دي کور کنونشنز اې کې و چې دی هغه دغه سری دي دا هیومن رائټس ریلیټډ دي موږ دغه سیګنیټریز یو دغه لاندې چې دی نو موږ باندې مختلف دغه دي ابلیګیشنز دي چې هغه موږ پورا کوو موږ هغه سیزونه راغشتي دي زموږ 11 یولس چې دي نو مین کیټګریز دي د هیومن رائټس وایلیشنز او یو سل 15 زموږ دغه سب کیټګریز دي دا تاسو وایم چې ټوټل هیومن رائټس وایلیشنز چې موږ کوم کیټګریز راوستي دي هغه یو سل 15 جوړیږي لکه ټول نه زیات د زنانو حواله سره دي هغه کې د ماشومانو یو مین کیټګری دا د سینیئر سټیزنز مین کیټګری دا د لیبر مین کیټګری دا د پیپل وذ ډیسابیلیټیز دا معذوران چې دا مین کیټګری دا د ترانسجنډر دا او داسې نوري اصول دا یو لستی نو دا تقریبا څومره چې زموږ معاشره دا څومره خلک دي هغه ټول کور کوي نو هغه چې صدا سه مسلې نو موږ کوشش دا کوو چې موږ د هیلپ لاین کار دی یو امبولانس پرنګ زه همیشه دا وایم هغه ستا ایشو ریزالف کوي نه خو تاسو صحیح ځای ته رسئ امبولانس څه کاری تاسو ورته کال وکړو اگر راشي مریض اوچت کی امبولانس کې هغه اساس کی چې دته د زړه مسله ده دته د اډوکو مسله ده د سترګو مسله ده څه ده هغه هسپټل یا هغه ډاکټر ته ودی ورسي هغه ډاکټر ته ودی په حواله کې مخ کې بیا د ډاکټر کار دی نو دا ډیره غټه خبرې چې تاسو صحیح ځای ته ورسئ کنه
او ټول پاکستان لپاره چې دی نو دا مونږ دلته اسلام آباد کې دا ناست یو نو بیا مونږ خپل نیټورکینګ کړی د مختلفو ادارو سره نو مونږ کیسونه ریفر کوو بیا غوښته ډیره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلئ ډیرې ښې خبرې وشوې او ستاسو جواب خو زه یم چې کم خلک چې فلاحي کارونه کوي او د بشر دپاره کار کوي نو هغه وایي هم خرما هم ثواب که نه بالکل دی بالکل او هم کار دی هم هغه د الله د بشر خدمت کول دا د الله مونږ ډېر غټ فضل دی بالکل جی بالکل همداسې دا ډېره زیاته مننه ثانک یو ډېره مهرباني ستاسو راغوښتو دپاره او ډېره مننه جی ثانک یو لیدونکو په خیر پښتونخوا کې اوس یو ورکوډ شاندمالو بیا واپس راسان کیږو دمه ستړي مه شئ په خیر راغلئ په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې زه کم سیګمنټ په پروګرام کې تاسو لرم هغې کې زموږ چې کوم فیملی دغه د لایر ده وکیله ده هیرا خان هغې سره به خبرې کوم د هغې طبیعت نن خراب و نو هغې وایي چې زه راځم نه او ما ورته دا خو کیدی نه شي که خبرې کولی شي نو موږ به په سکایپ باندې تاوالو نو ویډیو کول یا سکایپ د لارې ما سره میلمنه د پروګرام کې هیرا خان ستړې مه شئ هیرا السلام علیکم څنګه یې تاسو ټیک ټاک یاره ته خو دومره ماشاءالله ښایسته ښکارې د کوم ځای نه بیماره ښکارې ما کله ستا ډېر شوق و چې ته په سکایپ باندې راشې نور کله به د نور ګیسټ کته که نه هغه به څوک پېښور نه آنلاین نو څوک به کوم ځای نه هیراوي ته راځه ته دا تجربه وکړه هاټ سیټ مس کوم لګیم دی وخت لکه هغه تاسو سره چې ناست خماوي که ته وایې چې زه درګه سکایپ باندې راشم که نه چې څنګه لګم خو همیشه په شان ډېر ښایسته لګي ولې طبیعت ته مخکې ټمپریچر دی زکام دی نن سبا دا ډېر زیات دی که نه सब वायरस होने की रागत और गला में बिल्कुल यो रोज के रात हो शो हालांकि परun पूरे ठीक हुआ دا د کورونا نه ده خو زموږ افیس کې یا نور څه دوستان دي هغې نه موږ خبرې کوو 2-3 ورځې د هغې تبه یوه سري زکام وي نو ما خیال دا داسې څه ورته یو وبا غوندې راغلی دی نو لیمن چې دی لیمو ویټامین سی ډي زیات الی تاسو هم لږ زیات الی هیرا خبر ٹھیک ده زه به واخلم ما دا وګوره پکې دې ډېر تیز لګولې دا ټایم واده نه لوځئ ټوخېږې پکې راته خاص په سر باندې دی او که نه ما ته فیل شي چې ډېر دغه دی ښه هیرا تعالی د خدای صحت درکړي تا د خدای جوړه کړي او سره هغه ټولو دوستانو چې کوم بیمار دي طبیعت خراب دی به زه به دا یم چې ډېر زیات خیال ساتئ یو ویدر هم داسې دی که نه ګرمي ده یو ټایم کې به دې ډېره ګرمي کېږي بل ټایم کې به دې بیا لږه یخني کېږي نو دا یو وجه ده نو دې سره لږ خیال جی تاسو به هیرا مونږ ټول توت سوړ شو کنه اپوی ګونه چې اوس بړستن ماچو کوي سیو لګو نو یې په وجم خراب او ایگزیکټلی نو دې سره خیال کوي لکه کوشش کوي چې ویټامین سی او داسې څیزونه چې کوم خوراک دي هغه زیات واخلئ که نه او زیات ستاسو هیلپ وکړي ښه هیرا بزنس لپاره یا ډېر خلک چې کار کوي ډېر خلک چې کنې ډفرنټ کمپنیانې چې دي رجسټر کول غواړي نو ما وی چې راځه ولې نن ما او تا په دې باندې خبرې کوو چې لیګلي یا د پاکستان قانون دې باره کې څه یا دې باره کې موږ لیدونکو ته لږ معلومات ورکړو البته تاسو معلومات ورکوئ زه به درنه تپوس کوم اوس ګران کار خو زما دی ډېر زیات ځکه چې پوهه ته لرې که نه صحیح ده ښه دا راته وایي که نه چې ټول نه اول هیرا مونږ څنګه که یو کمپني چې د هغه پاکستان کې مونږ څنګه رجسټر کولی شو د هغې طریقې کار څه دی اول خو زه د کمپنی ووایم چې کمپنی وایي څه ته بیسیکلی که نه په پاکستان کې دا یو داسې شی دی چې لکه ډیفرنٹ خلک راغونډ شي یا رايوځي شي او هغه چې د یو داسې شی کولاو کې چې د کم اوبجیکټیو یو وي مطلب هغه کار یو سیس د پاره کول غواړي کنه هغه صرف دا نه وي چې پارټنرشپ په شانتي نه وي چې صرف پروفټ د پاره کار کوي هغه چې د هغه اوبجیکټیو ساتلی وي نو هغه د پاره خلک راغونډ شي د کمپنی چې د یو ځان د پاره یو لیګل انټیټي دا چې د ځان د پاره قانون کې ته سوکول شي دا بوتلې شي کوټ سم کمپنی لکه څنګه موږ کس بوتلې شو نو کمپنی په خپل نوم کې هم سوکېږي د دې کمپنی دی ته وي بیسیکلی ټولو ناول خو بیا د دې چې د موږ سره ډیفرنٹ قسمونه دي د کمپنی هم موږ سره پرایویټ دي بیا پبلک دي بیا چې د موږ سره پارټنرشپ دی هغه نه علاوه صحیح ده نو ما دا وی چې دا کمپنی کومه رجسټر کوو دا غي طریقه سره ټیک ده بیا د هغه کمپنیانو چې ډیفرنٹ
هغه دي قسمونه دي هغه ډیفرنٹ طریقو سره رجسٹر کیږي طریقه خو یو دا خو لکه یانو چې کوم هغه د یو کانسټیټیوشن د هغه ډیفرنٹ طریقو سره کیږي یو د سول پراپرایټرشپ چې یو کس صرف راپاسي او هغه کمپنی جوړول غواړي هغه صرف یو ځان کې یو پورا ډایریکټر او هر څه وي هغه نه علاوه چې د مونږ سره چې د پرایویټ لیمیټډ کمپنی دا چې کوم کې مونږ سره یو دو نزيات کسان کې دي چې بیا پبلک لیمیټډ کمپنی دا چې کوم کې مونږ سره دوه قسمونه دي لیسټډ او انلیسټډ هغه کې چې تاسو دا کول شي چې کوم انلیسټډ دای کې درې نه زیات خلک ډایریکټر کې دي شي خو هغه کې مونږ شیرز پبلک ته پبلک لیمیټډ ځکه وي چې مونږ شیرز چې د جنرال پبلک ته خرڅول شو په پاکستان سٹاک ایکسچینج کې مونږ نشو راتلې ځکه چې انلیسټډ دا بیا د کې یو بل دا پبلک لیمیټډ کې هغه ته وی لیسټډ چې کوم کې تاسو عموما نظر ډایریکټر ساتل شي تاسو خپل شیر چې د جنرال پبلک تم خرڅول شي خو هغه چې د سوري هغه چې دینو هغه په سٹاک ایکسچینج باندې هم راتلې شي بیا دا رجسٹر کولو دا طریقه ده چې مونږ بچ د اس ای سی په مونږ سره اداره د سکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان چې کوم کې بیسیکلی مونږ زو کمپنیانه رجسٹر کو د دې دوه طریقې دی یو آنلاین کې یو مونږ فزیکلی کولی شو په خپل لاړ شو الته رجسٹرار ته د کمپنیز یو رجسٹراری په هر پروینس کې مونږ هغه هر علاقې کې مونږ هغه کس لاړ شو مونږ چې د هغه سره یو اپلیکیشن فارم وی هغه دکو هغه او چې آنلاین مونږ کله لاړ شو د اس ای سی په ویب سټ باندې بزو هغه د لپاره مونږ ته زیاتره خلک کمپنی رجسٹر کولو د لپاره وکیل غواړي په د آنلاین چې تاسو لاړ شئ تاسو په خپل هم کمپنی رجسٹر کولای شئ د اس ای سی په ویب سټ باندې ایت هغه ای سرویسز وی خپل کوم قسمه کاغذونه هیرا سوري تاسو طبيعت هم ټیک نه دی دا راته وایي چې کوم قسمه کاغذونه یا دستاویزات چې کوم دی هغه ضروری دي پکار دي اپلیکیشن سره کنه چې کلم غور کو هغه د لپاره مونږ ته ناول خپل ان آی سی د ډایریکټر چې څومره مونږ کمپنی کې مونږ څومره خلکو له شیرز ورکول غواړو دا غي مونږ ته سی ان آی سی په کار ده چې یو کس بوي چې هغه برازي کمپنی غواړي نو هغه یو کس راغختلی شي هغه توي سبسکرایبر هغه چې د زیبا کمپنیز رجسٹرار لا هغه چې د فایل په خپل پاور اف اټورنی بوډي اپ سٹیمپ پیپر باندې کیږي چې کمپنی ماته اجازه راکړي د چې دای په بهاف باندې دا ټول ډاکومېنټس دلته سبمیټ کما او کسباز هغه سرټیفیکیټ علم هغه د ماته راکړي شي هغه سبسکرایبر چې د خپل پاور اف اټورنی اوري هغه نه علاوه خپل سی ان آی سی اوري بیا چې د فی چالان اوري فی چالان چې د هغه هم مونږ ته کمپنی وایز ویل کیږي لکه اوس کیپټل شیر کده کمپنی 1 لک روپے دی نو مونږ چې د هغه لپاره 1800 روپے دی لکه بس تقریبا 2000 روپے دی د رجسٹریشن فی د آنلاین کوي نو تقریبا 4000 روپے دی هغه چالان به مونږ ځان سره یو څوک فزیکلی زو مونږ د سبسکرایبر په تھرو دا بیل کس چې نو هغه به یو ځان سره بیا دوه ډیر امپورټنٹ سیزونه دي چې کوم توي میمورانډم اف اسوسییشن او آرټیکلز اف اسوسییشن مونږ سره دا دوه کاغذونه دا فارم د هیڅ رالته پراته وي تاسو باغې کې خپل صرف انفارمیشن دا کوي میمورانډم بیسیکلی دی ته چې کوم کانسټیټیوشن دی د کمپنی چې هغه کې ویل کیږي چې موږ سره دا کمپنی بیسیکلی موږ څه د لپاره جوړو لګیایو دا غي objective بس هغه به کم قسمه کمپنی وی ټریول ایجنسی دا د فرنیچر کمپنی دا قسم دي کنه هغه ډیره زیاته مننه هیرا زبوزات پوس کوم چې هغه خلک چې هغه چې خپل کمپنیانه یا کمپنی چې دا رجسٹر کی د دې باندې ټایم سمره لګي رجسٹریشن باندې سونه ټایم لګي میاشتې لګي کلونه لګي رزي لګي اول خو دې شمانه هغه لاس سوال کې دا پوینټ هیر چې دې ته اول مونږ ته نیم نوم خدلی کنه درې نومان به مونږ ورکو رجسٹرار لاغه کې چې کم زموږ آی بګوري چې اویلیبل دی نیمه کنه به ځکه چې نمونه اثرت نمونه داسې دي چې حکومت بند کړی دی آی کې به ډایریکټر نه لګوي بیورو بنه لګوي دا چې نه بنه لګوي ډایریکټریټ وغیرہ کنه او د انټرنیشنل اورګنایزیشن نمونه نه یوز کولې نو اول به نوم اپروو کیږي هغه نه پس 60 ډیز کې نوم اپروو کیږي هغه کنوم ریفیوز شنه 30 ډیز کې تاسو اپیل کولای شئ رجسٹرار پر هغه نه پس چې د هغه نوم چې اپروو شي نه پس تاسو دا پوره اپلیکیشن ډکول لتلی شي د کې لګي تقریبا 6 میاشتې لګي پرکه 6 میاشتې جی 6 میاشتې ولګي ډیپندینګ کنه چې کمپنی څومره وګدا دا څومره دا غي دینو هغه باندې ډیپند کوي او څومره تاسو پکې فارمز پورا ورکړي د خپل ډاکومېنټس پورا دي ډیسکرپنسیز پکې نشته دي چې رجسٹرار سټیفاید نو هغه د سرټیفیکیټ اف انکورپوریشن ورکړي بیا طاهره آیا غیر فایلر چې کوم دی هغه خپل کمپنی رجسٹر کولی شي یا نه صرف فایلر چې دی هغه خلک صرف خپل کمپنی رجسٹر کوي
ها دې کې دوه خبرې دي یو خو چې د کمپنی چې دا هغه یو خپل ځان انټیټي د لکه دا پارټنرشپ لري کنه چې دا هر کس په سیلري باندې به ټیکس راځي یا دا چې دا غنښت لري دې لپاره چې تاسو کمپنی به فایلر کوي بیسیکلی د کمپنی هغه به چې دا ريجستر شي انکورپوریټ شي کمپنی نه لپاره به تاسو چې د اف بي آر ته ځي د ریجنل ټیکس افیس ته به الټنه بدایي ان ټي ان نمبر اخلي نو تاسو کمپنی چې دا خو یو ځان لیګل انټیټي ده کنه نو هغه د لپاره تاسو فایلر نون فایلر سره دومره د ډایریکټرز فایلر کېدل ضروری دي ځکه چې دایي په شیر باندې ټیکس راځي هغه نه علاوه په کمپنی باندې پاکستان کې موږ چې په کمپنیانو هم ټیکس اخلو نو کمپنی فایلر کېدل زیات ضروری دي او د ډایریکټرز فایلر کېدل ضروری دي چې کوم د کمپنی موږ هډ ساتل دي خو دا راته وایي کنه چې کمپنی او شراکت دا څنګه مختلف څه ډیفرنس دي څه مختلف دي کې ها جی شراکت چې هغه بیسیکلی یو بیل کسان چې دی هغه چې راغون شي نو هغه پارټنرز دي چې انډیویډوال دي او چې راغون شي نو هغه د وی فرم کمپنی چې دی هغه ته خپل نوم کې سوکول چې او چې پارټنرشپ چې دی هغه ته خپل نوم کې نشي سوکول هغه د لپاره به بیل چې کم پارټنر څومره څخه د لپاره لایبل دي چې د چا څه لایبিলিټي د پارټنر په خپل هغه کې سوکول شي لکه انډیویډوالي سوکول شي هغه فارم نوم کې باندې سوکيږي یو پارټنر چې دی پارټنر دی او کلیکټیولی پارټنرز ته فارم وینو دا یو خدا ډیفرنس دی دواړو کې دا بیل دا چې دا چې د پارټنر خپل ایکس لپاره پرسنلی لایبلی مطلب بیل لایبل دی او کمپنی چې دا هغه کلیکټیولی چې د په خپل نوم کې سوکول شي دین علاوه چې د فارم چې دی هغه ريجستر کول ضروری نه دی کمپنی ريجستر کول ډیر زیات ضروری دی کمپنی کو بغیر د ريجستریشن نه یو لیګل انټیټی نشي جوړېدل فارم د لپاره موږ چې د پارټنرشپ ډیټ کوو هغه ډیټ چې موږ سره دا غته کړی دی یا کانټراکټ چې ورته وي نو هغه چې موږ سم ټرمز اخدي دی هغه بس اپلای کیږي په ټول پارټنرز باندې ایکولی دین علاوه چې د کسٹمر کسان جوړول شي لکه پارټنرشپ هغه د دوه مینیمم او شل میکسیمم خو بانکینګ کې چې د موږ لس کسان میکسیمم خو د بانکینګ بزنس کې چې کوم پارټنرشپ هغه او د کمپنی کې چې د موږ پرایویټ کمپنی کې دوه کسان مینیمم او 50 میکسیمم خو دی شي پبلک کمپنی کې موږ اوه کسان مینیمم او انلیمیټډ داغي نمبر دی نو او بیا سیکریسی دا لکه د کمپنی هر څه ریپورټ the balance sheet accounts دا هر څه چې د پبلک پراپرټي وي او بل دا وی آر سره ريجستر دي او د پارټنرشپ چې دا سیکریټ شي دا هر څه ته ضروری نه ده چې په خپل انفارمیشن ډیسکلوز کړي دین علاوه هم ډیر ډیفرنسز دي بٹ سنس موږ سره ټایم کم دی نو ثانک یو هیرا یو اخیری پښتنه دا کوم تاسو د نمونه بارک وی چې اټ لیست موږ بدري آپشن ورکو او دا ځین نمونه دي چې هغه ګورنمنت طرف نه بند دي هغه موږ نشو ورکولای آیا د کمپنی په نوم باندې د نوم په رجستریشن باندې خرچه زیات راځي نه د کمپنی نوم ريجستریشن چې د هغه خپل فی دا خدا نه د خرچه په زیات راځي هغه کې بس دا چې ګورنمنت ټیکس زیات ساتلی دي چې دا د هغه نوم ريجستر کول فرست سټپ دی د لپاره هی دی چې دا یو الریډي دا چې ريجستر ټریډ مارک نه وی اول آی پی لاس ريجستر انټلیکچوال پراپرټي لاس چې لګي چې لکه دا اوس لکه هم ټي وی دی نو بل چینل هم ټي وی نشي کېدلی ځکه چې دا ريجستر ټریډ مارک دی نو دا بل څوک نشي هغه سل دی د لپاره یو ګورنمنت دا ټیکس ساتلی چې نوم باول ريجستر کوي بیا هغه نه علاوه دا ډایریکټریټ بیورو دا فدرل او پروینشل نمونه دا تاسو نشي خو دغه چې دا سټیټ اون نمونه دي صرف سرکاري ادارو له خو دي شي هغه نه علاوه د یو ان اورګنایزیشن انټرنیشنل اورګنایزیشن دا څه نمونه پکې نشي انکورپوریټ کولای هغه نه علاوه چې د پولیټیشنز پرسنلی خپل نوم کې نشي کولای هغه ستاسو حکومت نه دي چې زونه د پاره اجازه خو هغه لپاره بیل اجازه تغستلی اصل نشي هغه یو بیل پروسیجر چې هغه نه بتیریږي جی بالکل ثانک یو سو مچ هیرا ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ سره معلومات شریک کوو تعالی دې الله صحت درکړي چې ان شاء الله کمینګ ویک کې بیا دوار دلته سټوډیو کې دا پروګرام وکړو ثانک یو سو مچ لیدونکو دې سره زه غواړم چې ورکوټ شان د موالم پروګرام کې بیا غینه واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس راځم هغه میسیجز طرف ته چې کوم تاسو مونږ ته را لېږلي دي زموږ چې کوم واتس اپ نمبر دی هغه تاسو ته وخت په وخت باندې ښکارېږي زموږ په سکرین باندې او واتس اپ نمبر سره زموږ چې کوم ایمیل ایډرس دی هغه هم تاسو ته ښکارېږي نو راځئ چې لاړ شو دا ولني میسیج طرف نه
زه غواړم تاسو سره کار وکم. زما په رادیو تلویزیون کې 2 کاله تجربه ده. انشاءالله په هره برخه کې به در سره مرسته وکم. تاسو څخه هیله کوم چې ماته د کار زمینه برابره کړئ. نو نه سلام نه دعا، سړی خو یو وری سلام خوږي که نه، د مسلمان په صفت خو به یو سلام دې کړی، نوم دې هم نه دی ښودلی چې نوم دې څه دی. صحیح ده. نو بل دا چې زه خو څوک نه یم چې زه به دا ډیسایډ کوم چې ستا کار څه چې دلته راشي ستا به انټرویو کېږي. که موږ ته ضرورت وي، اوس چې الریډي دلته موږ سره خلک وي نو موږ خو زیات خلک نشو اغوستی که نه. خو بیا هم سلامونه، زه اماد یم مردان نه، سبق او میوزیک او ستاسو پروګرام جوګه شم. نه بلکل ته د پروګرام اول جوګه شه، په تصویرونو خو نه جوګه کېږي چې تصویرونه باسې. ښه امین لایک جوګه مطلب مې دا دی چې لکه تاسو څه لاسته راوړنه خو ولرئ که نه. ښه سلامونه ونې کې پیرزونې زړه له کومې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. زه قیومي غواړم چې له پښتو هم کیوي سره کار وکم. ډیر خلک دا غواړي چې د هم پښتون سره کار وکړي، خو هم پښتون غواړي چې له تاسو سره کار وکړي. امین که دلته کې څه ځای خالي وي الله. ښه په خیر پښتونخوا خپرونه ته په خیر راغلم، تاسو هم ځواب راکړئ. لکه څوک چې کور ته رادن نه شي او ځان ته په خپل ستړی مه شم، زه دې ستړی مه شم. بس ښه صحیح ده. نومونه خو هم تاسو لیکئ که نه. سلام، زه ثنا پېښور نه، څنګه سیسټر؟ ډېر ښه لګی، زما ډېره خوښه یې. د پروګرام کې سونګ هم لګوئ. ثنا ما خل سم د میوزیک نه او د ټنګ ټکور نه بل کار نشته دی. تاسو نه ګورئ هفته کې خامخا زموږ میلمانه راځي سینګرز. صحیح ده، هغې نه موږ لایف دلته میوزیک اورو. او که نه ته دا وایو چې هر وخت موږ خبرې نه کوو، نه په ایجوکیشن نه په هیلت، و صرف دلته د ناست یو او سندرې د تاسو ته پلی کوو. هغې دپاره نور پروګرامز چې دی هغه تاسو کتلی شئ. سلامونه نجیبه جانې، زما نوم محمد آصف دی، افغان مهاجر یم، د صوابۍ اوسېدونکی یم. زه غواړم چې تاسو ما خپلې خپرونې ته راوغواړئ او د مهاجرینو د تعلیم خاص کر د نجونو د حقوقو په اړه یو بحث پرې وکړو. زما او ستاسو ملاقات یو ځل مخکې شوی و په انټرکانټیننټل هوټل کابل کې. بالکل دا ما خیال چې د علامه اقبال اوپن د علامه اقبال دغه چې دی سکالرشپ چې کوم کابل کې امبسی د پاکستان هغې ورکړي او تاسو ما خیال چې هلته راغلی وئ که نه، هغه سکالرشپ چې کله میلاوېدل. بله خبره د بحث په څه وکړم، بحث خو داسې دی که نه لکه نن چې زما پروګرام کې میلمه راغلی و، هغه د بشري حقوقو د وزارت د هیلپ لاین مشر و، نو هغې سره موږ خبرې کولی چې تا سره زه څه خبرې وکړم که نه، ته صرف غواړې چې یو بل سیلفي ما سره والې. ښه هائی هاو یو پروګرام ښه روان دی، ډېره زیاته مننه. او بیا د هغې نه وروسته السلام علیکم ملک روان خان، دا اوس څه وایي ښه شرکت کول غواړم. تاسو خپل ډیټیل جوړ کړئ، په دې باندې نه کېږي. نو ستا لیکل نه دي، درته میسج صحیح نشي لیکلی، نو ته څنګه مشر یې او د څه شي مشر یې؟ سلام نجیبه، څنګه یې؟ وختونه څنګه تېرېږي؟ نور حمید، زما ډېر ارمان دی چې تاسو سره خبرې وکړم، دارې خبرې دې راسره وکړې، دې نه زیات به نه فري کېږي. بیا هم میسج نه مننه. ښه دا اردو کې یو میسج مونږ ته کړی دی او هغې دا ویلي دي چې زه هغې دا وایي چې زه د افغانستان په صورتحال باندې خفه یم او زبیر رحمان نیشنل یوت ارګنایزیشن صدر ضلع هنګونه. ډېره زیاته مننه ستاسو د هنګونه موږ ته میسج کړی دی. د هغې نه السلام علیکم جی، تاسو څنګه یې؟ زه ستاسو فین یم، ډېر په مشکله ما ته ستا نمبر ملو شو. ته زما فین ډېره زیاته مننه، خو دا زما نمبر نه دی، دا د پروګرام نمبر دی. څنګه چې تاسو میسج کړی داسې میسج راځي او بیا هغه زه پروګرام کې شامل وم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نجیبه سره ملاوېدل غواړم، پلیز هیلپ می. نه دا هیلپ خو ستاسو کوم نشي کولی، دا ته څنګه سکرین تھرو ما سره ملاوېږي که نه. ښه نجیبه څنګه یې؟ ښه او چېرته یې؟ دا کوم ټلویزیون کې کار کوي؟ دا هم پښتون دی او دا پاکستان کې دی. صحیح ده، هم پښتون خو په لندن کې دی، نه لندن کې خو نه دی. دومره خو ظالمه خدای سترګې درکړي قسم دی. دا هوښیار خلک چې کله کله میسجونه راشي دا تپوس وکړي که نه، نو زه یم چې ظالمانو څه خورئ چې دونه هوښیار یې. ښه دا بیا سلامونه رالیږلي دي سعودي عرب نه او هغې دا ویلي دي چې تاسو د صافي صاحب انټرویو کړې ده، د یو بل جرنلیست یاد کړی دی عمران ریاض خان، چې هغه راوغواړئ
جی بالکل موږ هغه راغوښتو خو هغه لا پښتو ویل نه راځي نو زموږ اول فرست پریورټي دا ده چې موږ په خیر پښتونخوا کې هغه خلک ورو چې له پښتو ویل ورځي دا کم ځای د نجیبي خوري ولې چې تاته مخه متم لاړ شي صحیح ده بس هغه زه صرف زمار خدا د اسلام آباد کې چې کله تاسو کم ځای د هغه د پاسه پیرسو هوا او هغې نه چې بره لاړ شي که نه منال نم چې بیا مخکې لاړ شي که نه نو هغلته کې لاره کې هسې یو ورکوټ شان ډابه وه زه هلته کې ما چې هېڅکله نو دا هغه ځای کې و بیا یو ډېر غټ سلام چې کوم دی دا موږ ته ډاکټر سلام سره غټ میسج راغلی ډاکټر جانشیر خان او هغه سبق وي په خیبر میډیکل کالج پېښور کې او هغې دا ویل چې زمونږ وایي چې پېښور او هغه وایي چې ما پوزیشن چې کم دی هغه پروینس کې هغه سه په 2018 کې او دا بیا هغه ویلي چې مونږ ټاپرز چې کوم دی هغه څوک نه راغواړي ټیک ټاکرز راغواړي زه خو نه پوهېږم دا ټیک ټاکرز بدبختو سره د ټولو ولې داسې بده راغلې ده که زموږ د په خیر پښتونخوا پروګرام تاسو کتلی نو موږ دا صرف د ټاپر خبره نه ده هر هغه ځوان چې هغه د ټولنه کې د سوسایټۍ کې ښه کار کوي هغه موږ راغواړو او دې کې شک نشته چې انټرټینمنټ چې دی هغه که بیا ټیک ټاک دی که ټلویزیون دی که فلم دی که ډرامه ده هغه د دې سوسایټۍ یو حصه ده نو دا موږ نشو کولی چې هغې موږ اګنور کړو د په خیر پښتونخوا 15 ورځې دي 15 ورځو کې موږ هر یو چاته چې د بیلې بیلې برخې ورکړي دي تاسو خپل ډاکومنټس ډیټیلز په دې نمبر باندې جانشیر خان شیر کړئ او زموږ ټیم به تاسو سره رابطه وکړي او که پکار چې تاسو پروګرام ته راغواړو اف کورس راغواړو نو لیدونکو همدې سره زه غواړم چې تاسو نه اجازه غواړم ډېره زیاته مننه تاسو د میسیجز نه خپل زړه لږ غټ ساتئ صحیح ده څنګه چې تاسو ځان دپاره څه خوښوئ زموږ اکثره خلک څه کوي هغه د بل یعنې د ځان صفت خو نشي کولی یا ځان کې ځینې نو هغه بیا کوشش ده کوي چې بل ته بد ووایي نو بل ته په بد ویلو باندې ته نشي ښه کېدی دس از واټ آی بلیو نو په لوی الله م سپارم الله مو مل شه د الله پامان